بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. نن درته زه د ایلوویرا چې دا یو عام بوټی دی او عام په کورونو کې په ګملو کې په پوله کې په عامه ساحو کې دی چې ډېر په اسانه سره کیږي. نو خو د دې پیدې کې څو خبر شو نو تمامه دنیا به د ایلوویرا نه ډکه کړي ځکه چې دا د جلد لپاره کار کوي، دا د کیل د دانو لپاره کار کوي، دا په مخ کې چې قدرتي نمی کمی د هغې دپاره کار کوي، دانو دپاره کار کوي، په دې مخ کې د سوري یا د هغې دپاره کار کوي، په سر کې د خشکۍ دپاره کار کوي، د چمک دپاره کار کوي چې ویښته چمکدار شي او ویښته مضبوط شي او غورځېدلي بند شي. د دې نه علاوه د قبض، د تیزابیت، معدې د صفایۍ او د وزن د کمۍ دپاره هم کار کوي. الله پاک پکې دا خاصیت اچولی چې د شوګر او د مدافعتي نظام او د نورو او د زخم د زر ډکېدو دپاره هم کار کوي. د استعمال طریقې دا ده چې کله به دا په مخ باندې مږئ نو د دې نه به دا جیل وباسئ په دې طریقه باندې لکه څنګه چې موږ ورته کړل، او دا به دا جیلې به په 30 منټ پورې د 20 نه 30 منټ پورې په مخ باندې ساتئ او بیا به یې وینځئ. دغه شان د مطلب دا دی که چې اسکل نو په نیم ګرم پانی کې به یوه چمچۍ دا جیلې واچئ. مطلب دا دی چې وڅکي، خو که ډېر سخت مرض وي نو که بیا ورسره دغه میلاو کړي ګبین نو هغه به ډېره ښه وي. د الرجي او حامله خواتین او بلډ پرشر او زړه مریضان دا به لږ احتیاط کوي، دا به د ډاکټر سره سلا کوي. پکې د معدې لپاره به په سحر په نهره باندې په هفته کې 1 پیر یا 2 پیر یا 3 پیر نه زیات به نه څښي. دغه شان چې که فرض که جلن وي که نه او زخم وي او په زخم باندې لګوئ نو د زخم د ډکولو دپاره او د زخم د ښه کولو دپاره هم ډېر ښکلی کار کوي. تازه به استعمالوئ، دا به زوړ نه وي. او د معدې لپاره چې که فرض کړئ د چا معده کې ګیس وي، بدهضمي او ګېډه بند دی او قبض وي او تکلیف ورته او دردونه وي نو هغه به دا چلو کړي چې په یوه چمچۍ به په نیم ګرم اوبو کې واچوي او په هفته کې به د 2 نه واله د 2 پیرو پورې به دا خوري. دغه شانتې د بدهضمۍ، د ګیس، د جلن او د دې لپاره که فرض که زیات کار ترې اخلئ نو دا به د ګبین سره میلاو کوئ، یوه چمچۍ ګبین او یوه چمچۍ ایلوویرا دا میلاو کوئ او نیم ګرم اوبو کې به واچوئ او دا به ښه په ازاده باندې وڅښئ. یوه مهرباني به دا کوئ چې شوګر والا، هارټ والا، بي پي والا او حامله خواتین دغه به د خیال کوئ ځکه او الرجي والا چې هسې نه چې الټا اثر د باندې شوی دي. نور د الله تعالی په بهترینو نعمتونو کې یو نعمت دی او د ټولو نه ارزان دی، هېڅ خرچه پرې نه راځي، د 15 روپو خرچه پرې نه راځي او د 15 لکو روپو پرسیډ لګئ. ټیک ده جي. نو دې خبرو باندې لږ احتیاط وکړئ، دا یې طریقه ده.